د عملګري څه تپوسونه کړي دي چې څه بیماری دي روحاني د هغې علامات او نشانۍ او د هغې علاج یو دا ویلي چې ریا او د هغې علاج ریا د زړه سره تعلق ساتي یو عمل سړی کوي نو ده ته پخپله پته لګي چې یاره دا په دې کې زما نیت څه دی که ریا پکې راله بالفرض ده نو استغفار دی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دی وی غرور او تکبر دا موږ ټولو کې شته دی خبره پوه شوې چې په ګاډي کې کېناستې دا لاندې خلک به تر سړي زامن هم نه ښکاري خیال کې مراله او که نوې جامې دې واغوستې زم کله کله دې جوبې ته ښکته پورته وګورم چې هلکه دا خو چا نوې راوړې ده خیال کې م راځي چې دا خلک راته ګوري که نه ګوري راته دا موږ ټول کمزور یو خبره پوه شوې تیاره کې هر سړی یریږي خو څوک الوي او څوک نه وي دا خپزبرګ سړی دی چې دی وایي چې ما کې دا بیماري دا کمزورۍ موجود دي دا غرور او تکبر نوې کپړې موږ واغوندو ځان ته ښکته به راګورو تاسو خیال ته راځي ښه آبادي مو وکړه چې میلمه مو راشي موږ وایي چې دا میلمه هم دی آبادۍ ته لږ برابره وګوري چې زما دا حجره مو ویني زما دا کور مو ویني دلته یو مالدار سړی دی په دې یو ځای کې خلک پیژني نو نوم یې ځکه نه علم نوم یې ښه هم د خبره هم د غیبت جوړېږي مالدار سړی دی نو هغه په کور کې کور یې سیلینګ یې کړی و څه که نه نور څه ډیکوریشن موکریشن یې کړی و نو مونږ هغه ځای ته بل څه کار له تلي وی تاسو راځئ زما کور وویني ما خو کور ډېر ښکلی کړ نو چې مونږ یې کور ته بوتلو یقینا چې دا ټایلونه او ماربل یو سو بل سو ډېر زیات یې هغه کور باندې تاوان کړی نو ما دا خو مبارک شه ډېر د ښه کړي خو آخرت هغه قبر د آخرت هغه کور لري څه کړي دي که نه دي کړي بس سړی غلی شو مې هغې له څه وکړه دا خو که جومپړه ده هم به پکې وخت تېرېږي هغې له وکړه چې هلته ګوری بل څه نشته دی ماران دي لړمانان دي هلته خو بو دی هغلته ځان بچ کول غواړي نو دا ښه سړی دی لویي تکبر دا ټول موږ کې الله دې موږ وساتي د دنیا نه بې رغبتي د دې ټولو خبرو هر وخت د الله دیان د دې ټولو خبرو علاج په دې یوه وظیفه کې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سار ماښام سلسل پیری او خپل عام وظایف چې کوم دی هغه او مراقبه کول مراقبه ماسخوتن کینه سر ښکته که یاره نن مې دا عمل وکړه دا عمل وکړه دا عمل وکړه په دې کې مې ریا وه په دې کې مې تکبر و په دې کې وه په دې کې نه وه دا خبرې دا ځان ته رامخې ته که کوه نو که څه نه و نو الحمدلله شکر دی خدایه سبا له به د دې نه هم ښکلې ورځ تېروم او که اوسه پکې استغفار ووایه توبه وباسه خدای بیا به نه کومه او دا وظیفه ډېره کم از کم 200 پیرې کوئ الله پاک به د دنیا د آخر خیر نصیب کړي او دا کوم ملګري چې دغه سوالات لیکلي دا تقریبا موږ ټولو کې څه نه څه یو ذره موجود دي چا کې به پاو وي چا کې به کیلو وي چا کې به چې کوم دی 2 کیلو وي خو شته دی ریا هم راکې شته تکبر هم راکې شته الله دې ته موږ بچ کړي په خبره پوه شوې قسم قسم سوچونه فکرونه د بل مسلمان د خیر خبره دا زموږ په ذهن کې نه بل ته د شر رسولو یو کس د بل سره په نیمه باندې د نیمې څاروی ده د دې د جواز طریقه ماته نه ده معلومه دغه طریقه ده چې زما څاروی دی تاله مې درکړه تاله به کرایه درکوم په کرایه باندې به ساتي په دیاړۍ باندې یا په مثلا د میاشتو په مزدورۍ باندې دغه طریقې ده څاروی به د یو سړي د دوو نه بل زما رونو یو خبره د بله کومه چې دا څومره کتابچې تاسو له موږ دا وړې وړې درکوو که نه د ذکر ده نو د دې په آخر کې یو څو خبرې ما لیکلي دي د غټو کتابونو مې راغونډې کړي تاسو هغه هم نه ګورئ همیشه زه دا وایم چې تاسو لږ غوندې هغه ګورئ لږ په غور یې ګورئ لږ په معنا یې ځان پوهوئ لږ په مطلب یې ځان پوهوئ که په هغې ته په خپله نه پوهېږې چې ما له اردو نه راځي نو بل چا ته ووایه وی دا راته وایه تعلیم یافته کس وګوره خپل امام صاحب ته ووایه دا راته وایه چې د دې مطلب څه دی هغې کې د مرشد فرایض او د مرشد علامات مرشد
چې موږ ته پیر وایو د پیر علامات چې پیر علامات به صحیح لکه مثال په طور اوله خبره ده چې دی به عالمي دویمه خبره دا چې د ناسته پاسته به د سنتو مطابق وي پیغمبر ته نه جوړېږي د پیر ده خو د عامو خلکو په نسبت باندې بله علامه به دی چې د ده په مجلس کې به ډېرو خلکو ته فایده رسي د دې پیر په مجلس کې به ډېرو خلکو ته او د ده په مریدانو کې به سات په سات اضافه راځي کمی به پکې نه راځي دا علامات داسې ما خو دوه درې ووې خو تاسو دغه ګورئ او دا چې د دې مرید فرایض څه دي د مرید څه فرایض دي دی به څه کوي دی به صرف چې کوم دی نو خوراک ته ناست دي ډوډۍ ته به ناست دي چې کور ته لاړ شي کور نخبې به راچاپېري که نه د ده هم څه فرایض شته نه د ده هم څه فرایض دي د باندې هم چې کوم دی څه خبرې شته هغه تېره ورځ چې کوم دی نو اعزاز الحق صاحب په دې تقریر کې یو ډېره عجیبه خبره وویله ته به وایې ګینې دا ورته ما ویلي وو خبره باندې پوه شوې وی چې پخوا به د مریدانو پیران ساتل د مریدانو به پیران ساتل اوس پیران لګي مریدان ساتي اوس پیران لګي مریدان ساتي یعنی هر مرید دا تمه کوي چې یاره د پیر نه په څه طریقه وانه وکړمه دا خو سم د سرو زرو مرغۍ ده او د سرو په ډیري ناست دی خو نورو ته پته شته نه چې هغه ځان له چې د پولۍ پړک ته ناست دی خبره باندې پوه د ملا سړي سره به د کوم ځای نه مال دولت تجارت دی نه کوي منډۍ د ده نشته ټرکونه د ده نه چلیږي جایداد د ده نشته خو بیا هم تینا دا مریدان تمه کوي داسې غلي غلي غوندې ګوري که چېرته خبره باندې پوه شوې دا مه کوئ ښه دا مه کوئ تاسو کوشش وکئ د خانقاه سره تعاون او امداد کوئ ما سره مه کوئ د خانقاه سره تعاون او امداد کوئ دا خانقاه داسې په ټوکو نه چلیږي لکه څنګه چې جومات دی مدرسه ده سکول دی کالج دی ته خپل یو بچي باندې څونه خرچونه کې دا خانقاه هم چې کوم دی چلیږي دې کې لوښي لګي په دې کې چای لګي په دې کې پی لګي په دې کې چې کوم دی چینی لګي دې کې چې کوم دی د ماهانه اجتماع چې په هغې کې چې کوم دی نو بلا شی مېلمانۍ 200-300 کسان هغې له د ډوډۍ انتظام کېږي نو دا څه د اسمان نه تیارې نه راپرېوځي نو هغه اعزاز الحق صاحب ډېره زبردسته خبره وکړه پخوا به چې کوم دی مریدان لګېدل پیران بیا ساتل پیران لګي مریدان ساتي الله دې موږ ته عمل نصیب کړي دعا وکړي ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار